السلام علیکم. دا زه اوس د احد هغه غر ته بره ورخیږم چې په کوم ځای کې 50 صحابه کرام نبي کریم صلی الله علیه وسلم کېنولي او د دې سایډ نه د دې شاته سایډ نه د دې طرف نه پې خالد ابن ولید رضی الله عنه چې ایمان یې نه و راوړی په هغه وخت کې هغوی پې د شاته نه حمله وکړه او هغې کې 40 صحابه کرام لاندې کوز شوي او لس پاتې وو. هغه لس هغه یې شهیدان کړه او بیا لاندې په میدان باندې ورغله نو صحابه کرام او یا صحابه کرام پکې شهیدان شو. دا هغه میدان دی دا چې دا خلک تاسو ګورئ دا هماغین دا ګټانې ورته ایښي دي کوم دې ځای کې دا جنګ شوی دا چې کوم کچه ښکاري دې ځای کې دا جنګ دې کې شوی غزوه احد. دا کچه ځای چې دی دا میدان احد دی دا د احد جومات دی مسجد دی دا خلک بره څوک خیږي او څوک بره نه خیږي لاندې زه بره ور روان یم بالکل هغه هغې سر ته به ورخیږم انشاءالله. آواز مې لږ سینه خرابه شوې ده اواز وتلو کې لږ تکلیف دی. ये जंग अहद है ये जंग अहद ये मैदान है ये वाला इसमें जो जंग अहद होगी ना अच्छा और ये जो पार्क का नाम क्या है? जबल अहद. जबल अहद ये भी आम पहाड़ी है ना असल जबल अहद ही है. अच्छा अच्छा इधर तो 10 सहाबा किराम इधर शहीद हुए यहाँ पे और ये जो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हमला किया था ना इस तरफ से किया लग गया था. अच्छा ये उस वक्त जब खालिद बिन वलीद الكريم صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی احد بارک چې هذا جبل يحبنا ونحبه دا هغه غر دی چې د دې غر زموږ سره محبت دی او زموږ د دې غر سره محبت دی. دا زه اوس بالکل سر ته راوختم دا هغه ځای دا ځای دی ښکته پورې دا ټول غر دی داسې دا خلک راختلي دي